کلما هلک نبی خلفه نبی، کله به چې نبی وفات شو نو بل نبی براغه، و انه لا نبی بعدی، او نبی علیہ السلام په زمانه وروسته نبی نشته، او سيكون خلفاء خلیفگان بوي، ولیکن فیکثروا ډیر خلیفگان راځي. نبی علیہ السلام فرمایي ډیر خلیفگان به کله دا پوره کېږي، ډیر کاله د خلافت زمانه وي، 12 خلیفگان با غټ غټ خلیفگان په دنیا باندې راځي. پاره کې تقریبا پړاګه باندې 15 چې کوم خلکو شمار کړی دي، خلفای راشدین، عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه، او دې چې کله نور به کې شمارې نو هغه بیا خو رسیږي، لیکن 12 غټ غټ خلیفگان. دا حدیث صحیح حدیث جو انه لا نبی بعد. دویم نمبر حدیث صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء، باب خاتم النبیین، عن جابر وعن ابي هريره رضی اللہ عنہ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا. نبی علیہ السلام فرمایي زمان او د تیر شوي پیغمبرانو مثال دی چې یو سړي کور جوړ کړو ښایسته، فاحسنه واجمله، ډېر ښایسته او ډېر مزیدار جوړ کړو، الا موضع اللبنه، مګر د یوې خفتې ځای پکې پرېښودلو، من زاویة په ګټ کې، په کناره په ګټ کې، فجعل الناس یطوفون به، خلق ځي او په دې چاپېره کور او محل کې ګرځي او تعجب کوي، ويعجبون له، تعجب کوي دا څومره ښایسته کور دی، څومره مزداد، ويقولون هلا وزيت هذه اللبنه، چېرې په دې کې دا یوه خفتې ولې پرېښې ده، دا یې ولې نه لګوله؟ فانا اللبنة وانا خاتم النبیین، زه هغه خښته یم او زه خاتم النبیین یم، زمانه وروسته بل نبی دا نشته. د دې مضمون تقریبا 4 حدیث امام مسلم کتاب الفضائل کې نقل کړی دی، باب خاتم النبیین، او آخری حدیث الفاظ کې بیا د مسلم پر روایت کو سره دا الفاظ دي، فجئتو فختمت الانبیاء. نبی علیہ السلام وی زرانما ما د انبیاء ور خاتمه وکړه، بس زموهر شوم، بل پیغمبر باندې راځي، دروغ به وي خلک، بل پیغمبر باندې راځي. دا حدیث امام ترمذی کتاب المناقب کې نقل کړی دی، باب فضل النبی صلی الله علیه وسلم، کتاب الاداب، باب الامثال، او مسند ابو داود طیالسی د جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ نو پاک ور سره دا لفظ ختمت الانبیاء، اے خلق و واور صحابه زما په ذریعہ باندې الله تعالی د پیغمبرانو سلسله ختم کړه، د دین وروسته بل پیغمبر دا به نه راځي. دغه مضمون مسند احمد د لږ معمولی تغییر سره نقل کړی دی، د ابی بن کعب، د ابو سعید خدری، د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ. دریم حدیث دا حدیث امام ترمذی کتاب الرؤیا کې نقل کړی دی، باب الذهاب النبوه، او مسند احمد نقل کړی دی د انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعد ولا نبی بعد. ویا اے خلق یاد ساتئ رسالت او نبوت ختم شو په ما باندې، زمانه وروسته نه رسول شته او نه نبی شته، خلک بچی ډېر وباسي، دا ور ډېر اهمه خبره ده، دا ورځ په ورځ باندې زیاتېږي. یو زمانه کې د دې چې د نو سوا ډېر لوی پرچار چې کله پاکستان آزاد شو، د هندوستان غوړ قادیانان چې کومه دي هغه د لګان پاکستان ته راغله، ټیک ده، ټول پاکستان ته راغله، او بیا د هغې دپاره برطانیې او یورپ او کنیډا هغوی چې کومه دی نو پرچار شروع کړو، اوس هلته پیسې ورکوي، مخکې مله پیسې ورکولې، پاکستان ته منتقل کړه، کراچي او لاهور ته منتقل کړه، او لوی پرچار شروع شو. دلته ستا په پاکستان کې لوی غټ غټ خلک چې کومه د ایوب خان غوندې سړی چې کومه دی هغې حمایت کو، بیا د هغې نه وروسته چې کومه دی خلکو حمایتونه کوله، په سني مسلمانانو باندې پانسیانې خېدل ډېر لوی پرچار و. بیا هغه شی روانو 73 آیین پاس شو، په 74 کې الله رحم وکړو د آیین پاس شو، بیا هغه خبره دباو شوه، کېناستله. دا دې زمانې دا سیاستدانان خو دا ډېر پلتو خلک دی، هغه خلکو ډېر کارونه کړي دي، ښایسته ښایسته کارونه یې کړي دي. اوس بټو صاحب ته وګوره څومره ښایسته کار یې کړی، یعنې ته وایې چې دباو دی او کار څه شی دی که نه، اوس څومره غټ کار یې کړی، مستحق نه مه دی. اوس د دې زمانې ستا د قادیانیت مسله چې کوم دی وړاندې شي، دلته چې کومه دی خلک څه کوي، کله چې کومه دی د حج د پارم نه چې کومه دی نو دا شکر وباسئ چې چېرته به دې اسمبلو کې یو کس 2-3 کسه چې کومه دی ځوانان موجود دي چې هغه غریبانان دا شی وایي، هغه شی وایي چې لکه داسې دي. اوس خبره ډېره زیاته ګډوډه شوه، اوس دې زموږ دې علاقو ته چې کومه دی دا مسله را ورسېده. پخوا نه دې خلک نه خبره، اوس دومره سخت پرچار چې شروع
شروع د حدیث مې ځکه خپل او دا د نبی علیہ السلام سره د خاتم النبیین د عادت جوړ کړي ول د عادت جوړ کړي او اسمبلی وس د مدح کار کړی دی چې اسمبلی د خاتم النبیین د نبی علیہ السلام سره تلفظ او دا لفظ ویل و چې دا سره وایي دا لازم دي دا اوس خسته د مدح کار کړی خکاره کړی دا ور سره وایي خاتم النبیین نو چې رسول رسول نشته نبی خو سره نشته. سلورم حدیث بخاری مسلم کتاب الفضائل باب اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کتاب الاداب باب اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مستدرک للحاکم کتاب التاریخ باب اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دا حدیث نقل کړه نبی علیہ السلام فرمای انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا احمد وانا الماحي الذي يمحى بها الكفر زب كفر ختمهم وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقب زب ځان چې ټول خلق را جمع کوم وانا العاقب الذي ليس بعده نبي ذا عاقب يما زمان رسول غره بل نبی نشته ذل رسول راغله بل نبی دا ختم. پنځم حدیث دام کتاب الفتن کی ابن ماجہ نقل کړه دی باب الدجال. رسول الله فرمای ان الله لم يبعث نبيا الا حذر امته الدجال. وای هیڅ یو پیغمبر داسې نه راغله چې هغه خپل امت ته دجال نه یېروله د دجال نه خامخا یېروله. وانا اخر الانبیاء ذل پیغمبران اخر یم وانتم اخر الامم تاسو ټول اخر امتونه وهو خارج فيكم لا محاله. او دا دجال په تاسو کې خامخا راځي دي نه دا پته ولګیدا چې کم خلک د دجال دراتلو منکر دي نو دې اشارتن قدینه ښکاری ځون اشارتن قدینه ښکاری اگر کزان سنی مسلمانان چې دوی دجال ته حدیث ویو حدیث دي کم حدیث کې دجال ذکر دی نزول د عیسی علیه السلام ذکر دی پاکی د خاتم النبیین ذکر دی او تر نزول عیسی علیه السلام نه منکر دجال دراتلو نه منکر کله یو باندې کې کله بل لکه غامی دي د دې زمانه چې کومه شعر هغه د لګي نو د دې وجه ورته وایي چې لا محالته پتا سو کې درځي. شپږم نمبر حدیث د ثوبان رضی الله عنه نه دی رسول الله فرمای ابو داود کتاب الفتن چې انه سيكون في امتي كذابون یو دله دغه کې ودا واسي دله شو چې انه سيكون في امتي كذابون زما په دې امت کې به دروغجن ډېر پیدا کیږي سلاسون خو دیش دروغجن بداسي وي چې كلهم يزعم انه نبي هر یو وایي زه نبی یم وانا خاتم النبیین لا نبی بعدي هو زه خاتم النبیین یم زمانه رسول چې کوم دی بل نبی دا نشته نو بدی که مخکې راغلی دی اسود عنسی دی وجلد دغه رنګ خنسا دی وجلد طلحه هغه دا پیغمبر دعوه کړی و خو به منډي کې وتښتېدو بیا راغی صحیح مسلمان شو. بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې د اجبار نه کولو هغه تور واغستل ولاړو جهاد وکړو او بیا چې موږ ځان شهید کو په جهاد کې نو بیا ویل چې راوس کو چې کله جهاد تراړو زخمی شو نو ویل چې ابوبکر صدیق خلیفہ ته وایا چې اوس خو صحیح مسلمان یم کنه زه خطا شو ابو ګراره دغه شین داغین علاوه روان میرزا غلام احمد قادیانی داو بل داو صحیح مسلمانانی صحیح مسلمانانو خلافت دا کارونه بچړل نه کله چې حکومت دې نه هغه خپل فیصله نه کوي جو عوام په فیصله خامخا کوي کله چې حکومت په فیصله کوي قضاوت کوي جج په فیصله کوي عجیب خبره ده 2 کال 3 کال 15 کال 10 کال چې کومه نه به کې تیرې اوس په دې کې سنو کې داغه د پاره 10 کال تیرې او اوس داغه بل د پاره دې تور په ورځم چې کومه نه فیصله جاری کوي خبره دار چې فیصله نه کوي ته فیصله کوو ولې خلک قانون بلاس کوي د کور مشر چې کله فیصله کوي کله د کور کشران قانون بلاس کې چرته نشي اخیسته او چې کله د کور مشر فیصله نه کوي د کور کشران قانون بلاس کې اخلي. اوس د حکومت مشر چې کومه ده جج فیصله نه کوي 2 کال تیریږي 3 کال تیریږي جج فیصله نه کوي چې 99% میډیا دا يهود بلاس کې ده چې هغه د اسلام او د مسلمان خلاف چلیږي 1% چې کومه د مسلمان بلاس کې ده په 1% کې کومه نو هغه 10% د اسلام د لپاره استعمالي کی باقي 90% د نور امي توبند د لپاره استعمالي کی تاسو هغه 10% چې کومه د اسلام د لپاره استعمالوي هغه د کوپر د پتو د لپاره استعمالوي دا کافر دی او دا کافر دی پلانکیت ایجنټ دی او دا پلانکی ورکران ایجنټان دي سوچ دین کار کې ټول ایجنټان دي بس بل کار نشته دا ایجنټ دی لکه فرق شي هغه دین خبره کوي که غلطي کوي یو خبره غلطه وکړه یو مسله غلطه وکړه ته ورته پیګه چله دا خبره دی غلطه را خو لکه دې مطلب خدای چې تابع دی ایجنټ نه او ته ویل چې ګوره
دا 10% کار کوي د اسلام لپاره په دې میډیا باندې دا صحیح کوي دا میډیا دې څه کوي چې دین اختلاف نه پیدا کیږي د دې نه چې کنه مسلمان نه ورکی نه بربادیږي نو په خوانه دا شیخ ختم شو وس بیا چې کنه زیات شو نبی عليه السلام وایي چې ډیر شغټو کذابین ډیر شغټ کذابین معنی دارا چې باغی به په لکاو خلک ورپسې وي او دا واړه دا کټاسری بټاسری دا لګ چې پیدا کیږي نو دا په لکاو باندې پیدا کیږي لیکن دا غي دومره عمر نه دا غي دومره ټایم نه د دې نه علاوه بشمار حدیث اجماع د صحابه علامه طبری نقل کوي تاریخ طبری 399 جلد 2 تبع مصر چې مسلمه الکذاب یو دروغجنو د بنو حنفیه پیغمبر دعوی کړی و نبی علیہ السلام د خطر لګلو خط الفاظ داسې چې من مسلمه رسول الله الى محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله سلام علیکم فإني اشتركت بالامر معك ورته خط کی و دا خط د مسلمه رسول الله نه کذاب ورته وي دروغجن محمد صلی الله علیه وسلم د جام د الله رسول دی سلام دی تا ته زستا سره د پیغمبري په دکان کې شریک یم نو نبی علیہ السلام ته کله دا خط صحابي واورو نبی علیہ السلام خو خط درا وی اشهد ان محمدن وی زګ وایي کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول یم او دا دروغجن دی دا دروغ وي کذاب دی نو پاغه ټول صحابه اتفاق خپل مرګرو ویلا چې دا څه دروغجن دی دا نه کتابونه تاسو ځان نه سورتونه جوړول آسان اعظم کتاب علوم قرآن کې داغه قصې چې تاسو ګورئ په حوالو سره ما نقل کړی دي چې هغه د ځان نشي کنه دنیا صورتونو جوړول خپل مرګرو پورې خطر دا څه ورکو څه ویډیو څلورم نمبر علماء اجماع کړی دا امام ابو حنیفه رحمه الله مناقب امام اعظم ودا کوم خلک چې د لګیا چې د میډیا باندې دا خو د امام سي ورکران ځانته وي کنه احناف ځانته وي کنه امام ابو حنیفه رحمه الله دا کتاب باغلی کله شه د مناقب الامام اعظم ابی حنیفہ ابن الحاد المکی 161 جلد 1 تبع حیدرآباد 1321 ہجری امام ابو حنیفہ رحم الله په زمانه کې یو سړي داوا وکړه د نبوت او به خلکو ته ویلا چې ما خلک پرې دي چې تاسو ته د پیغمبري نخي وخېما نو امام ابو حنیفه رحم الله خلکو دا چې امام ابو حنیفه رحم الله هغه ځل جمعه دراړو خلکو ته ویل چې څوک لاړ دلا دي جادوګر لا هغه کافر دی نو چې څوک ته کافر حمایت کوي هغه کافر دی چا چې د پیغمبري د نبوت دعوه کړې دا او څوک دغه د حمایت لپاره سکی کنه هغه د مرګره دی او نه بیا ورته وایي چې الله خور کا نبی علیہ السلام فرمایي لا نبی بعدي ولا رسول بعدي او تاسو د علامات ته د نه خو ته چې وګورئ دی دا خو دې نو ختمول وکړي نو خبرداري په دې اجماع د امت ته ابن جرير طبري یو مشهور مفسر دی هغه نقل کوي 13 صفحه جلد 22 ولكن رسول الله وخاتم النبيين مطلب بیانې الذي ختم النبوه پیغمبري لاړه ختم شو د قیامت ته ورځې پوری بل پیغمبر بل راځي بل پیغمبر باندې چې چا دعوت دی کوله دا دروغجن دی او چې څوک ورته کېنه سونه دی کافر دی او دا خبره به د ټول عقیدو ده امام ابو حنیفه امام ابو یوسف او امام شافعی او مالک او احمد او څومره چې دي بشمار کتابونه یې دغه حواله دي دغه ذکر کو دا خو یو مسله شو دویم نمبر مسله چې د حدیث په ضمن کې هغه دار چې پیغمبرانو ته څوک کنځلي کیږي پیغمبرانو ته جواز نبی علیہ السلام ته نه نبی علیہ السلام قدر خو ډیر زیات اوچت دی خو لیکن چې عام پیغمبرانو ته کنځلي کوي نو دی کافر دی دی واجب القتل دی کدی مسلمانی کدی يهودي دی عیسائی دی او غیره دی او د اسلامي دایره نه بهر دی دغه خلاف کاروایی کې هغه ختمه کعب د اشرف چې کوم دی وجل د مسلمان نو سره دا وجل نه دی لہذا په دې باندې اتفاق دی چې نبی علیہ السلام ته هر پیغمبر ته څو کنځلي وکړي عیسی علیہ السلام ته وکړي موسی علیہ السلام ته وکړي نوح علیہ السلام ته وکړي ابراهیم علیہ السلام ته وکړي آدم علیہ السلام ته وکړي د آدم علیہ السلام او د حوا به تصویرونه د نن ډېر مخکې تاسو بیا چې 90 او 91 دغه په مدرسه کې ومه 90 یا په 91 کې چې د حوا به او د آدم علیہ السلام تصویرونه د مشرق اخبار والا بربند جوړ کړو او توهین رسالت یې کړو او دا هغه په اړه کې تاسو ټول مسلمانان نه وتیو ټول متفق الحمدلله اواز دی علماء ټول هر څه وسیدل هغه ټول دفتري ولا وسیدل هغه اخبار باندې او توبې او استماعیان او وخت نو بیا اخبار جاری شو
دا یې کړی و که نه. لہذا دا اتفاقي مسله ده. کتاب الرهن باب الرهن الصلاة عمدة القاری 300 جلد نمبر 10 په دې باندې نقل کړي. بیا ایما رجل مسلم سب رسول الله او كذبه او عابه او تنقصه فقد كفر بالله تعالى وبانت منه امرأته. دا کتاب الخراج د امام ابو یوسف کتاب دی صفحه 182. وجه سړی دی او ځان ته مسلمان وي او بیا دا غي نه پس رسول الله ته کنځلي وکړي، دا غي تکذیب وکړي، دا غي عیب بیان کړي، دا غي نقصان بیان کړي، دی کافر دی، خذ بطلاق دی واجب القتل شو. بیا وای اجمع المسلمون على ان شاتمه کافر. وجه سړی پیغمبر ته کنځلي دی کافر دی او چې څوک پکې شک کوي دیم کافر دی، وای مرتد دی او د مرتد لپاره حکم سره قتل. الشفاء لقاضي عياض 103 دی جلدو. نو چې کله قاضي فیصله نه کوي نو بس عوام خامخا چې نو څنګه دا کارونه د حکومت دی ورټی خبره ده، دا عدالت کارونه دي، قانون کارونه دي، حکومت کارونه دي. خو چې حکومت فیصله نه کوي او قاضي فیصله نه کوي او جج فیصله نه کوي، عوام مو خامخا په لاس کې اختیارات اخلي. کنه ما تاسو نه ویل او چې پلار د کور نه دی خبره فیصله نه کوي نو د کور بچی کې شران بچی کوم دي نه ټول ارڅ ورانه نه جکړه وکي یا پریدي بیا نه. دغه رنګ نه کوي قاضي عیاض په شفا کې 216 جلد نمبر 2 باندې اخبر اصحاب مالک انه قال چې من سب نبی الله او غیره یو پیغمبر ته یا نبی علیہ السلام ته کنځلي وکي، کدی مسلمان دی او کدی کافر دی نو دې سره دی واجب القتل دی، بلکې هغه خو توبه هم نه قبليږي. دغه واقع مجموع انهر نقل کړل در مختار بزازیه او داشه نهریه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله سائر المسلول 377 باندې نقل کړي چې دا سره واجب القتل دی. او نبی علیہ السلام له سره راغی عبد الله بن عباس بن مسترد معذور ان رجلا اعمى. داغه امي ولده دې ته وایي چې وینځوي او دا غینا بچي پیدا شي نو دا وینځ څه شي د دې د بچي مور شي. امي ولده ورته وایي دا غي تو زامن مثل اللؤلؤ وتين د ملغلر په شان خيسته زامن. هغه نبی عليه السلام ته کنځلي کولې نو چې کنځلي کولې نو دا سره راغی د الله رسول لکه اوله خو دې سړی ته چې دینو دې خزي ته به ویل چې ګور په قلار شه سمشه دا سترګو معذور هغه نه سمېدله. یو شپه دې راغی او بیا یې ورټله خو دا بیا نه سمېدله. بس د هغې نه بعد دې ورغی معول یې راواخیستو. معول د کاڼي هغه چټو کاڼی نه دی، هغه کوم د کاڼي چې د وسپنې د وسپنې نه د ګټې نو هغې ته معول ویله کېږي. نو بس یو غټ چټو کاڼی چې دی د وسپ د ګټې معول دا یې راواخیستو او دا خو پرته ده اوده ده او بس په دې نامه باندې لکه خو ډېر طاقتور صحابي و او په هغې زور کو استعمال کړ. ته پیغمبر ته کنځلي کې د هغې نه بعد سهار راغی نبي علیه السلام ته د الله رسوله وایي دا ښځه دې تا ته کنځلي کولې ما وجله اوس به څه وکړم. نبي علیه السلام ته په جواب کې څه وویل چې ان دمها حدر د دې وینه توی د ګزار کړي جنازې به مه کوئ دا ګزار کړي د دې وینه سره دا توی ده. دا حدیث ابو داود نقل کړی دی 4361 نمبر حدیث دی. امام نسائی نقل کړی 3533 نمبر حدیث دی. دار قطنی نقل کړی دی 112 113 جلد نمبر 3 216 جلد نمبر 4. د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه بلوغ المرام نقل کړی دی. امام قرطبی 77 سبا جلد 8 سورۃ برات آیت نمبر 12 تحت کومه د سری دا نقل کړی دی. لہذا دا مسلې ډېرې عامې دي. نو لاندې حکم زموږ کار نشته دی، بس عدالت پېښ او کار پېښ. خو خبر هم دا دی چې کله حکومت فیصله نه کوي نو عوام به په خپل لاس کې خامخا د پیغمبر په شان کې څوک ګستاخي کوي، د الله په شان کې ګستاخي کوي، د مسلمانانو په نه شي کېږي. هغه خامخا چې کوم دی نو څه کوي دوړه کوي او هغه به ختموي. ځکه چې کله چاپېره ماحول داسې شي نو د هغې دغه حال یعنې ده خو تپوس نه و کړی که نه دې صحابي. دا حدیث د ابو داود د دې صحابي تپوس کړی د نبي علیه السلام ته ویلو چې مړی کړم چې نصیب یې مړه کړه ورته راغی او ورته ویل د الله رسوله تا ته کنځلي کولې وجل مې ده وایي توی ده وینې سره وینې توی ده. نو په خپل پیغمبر دومره نه خو کولی شي که نه چې په دې فیسبوک باندې په دې شیزونو باندې خو لږ جواب کوئ که نه نور خو هېڅ هم نه شئ کولی، خو په دې باندې ښه صحیح جواب ورکوئ دا خو کولی شئ که نه. نو لږ د دې په باره کې چې خپل ځان د خپل کشران دا لږ را بیدار کړي چې خپل پیغمبر وپېژني، د پیغمبر قدر وپېژني او د نبي علیه السلام د نوم سره د خاتم النبیین وایي. انشاءالله امید دی چې جنتیان به دا به ورسره وایي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه
پروردگار چې څوک د پیغمبرانو د نبی علیه السلام توهین کوي نیس و نابودې کوي پروردگار دې وطن قادیانانو پرویزیان د هغوی ورکران د هغوی محبین او د هغوی ملګري هر څوک چې دي په هره جامه او شکل کې تباه او برباد او ذلیل او رسوایي کوي الہ العالمین موږ له توفیق راکړي چې موږ د خپل پیغمبر د دې عزت دفاع وکړو پروردګاره ټول مسلمانان په دې باندې متحد او متفق الہ العالمین خلق تباه او برباد کې اسلام دشمنان دي د دې وطن دشمنان دي د نبی علیه السلام د عزت دشمنان دي او د پیغمبرانو د عزت دشمنان دي اللهم ربنا اتنا فی الدنیا